السلام علیکم دوستانو، ماته یو ملګري میسج کړی او پکچر راته رالیږلی و چې ته دا وګوره عمیر بای په دې توکلنا کې زما د انسټیټیوشنل قرنطین نه ختمیږي وجه څه ده. دوستان تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري، ما چې دا کله وکړو ما بیا دې باندې لږ سوچ وکړو. دې ملګري داسې چل کړی دی چې د ده چې کم پی سی آر ټیسټ کړی دی، کم 15 ورځې پس چې پی سی آر ټیسټ لاست ټیسټ چې کوي نو هغه منسټري اف هیلث ته نه دی شو شوی. ټیک شو دوستانو، ځکه چې په دې تصویر کې مخامخ وایي نیډ پی سی آر ټیسټ. ټیک شو جی، لکه هغو ته چې کم پی سی آر ټیسټ هغه وګوري 15 ورځې پسې 3 ورځې پسې چا لکه هاو په سعودي عرب نه بهر چې چا دوستنی کړي دواړه ډوز کړي او 15 ورځې دی، نو چې کله هغه بیا وګوري چې یار پی سی آر ټیسټ سړی فټ دی، نو هغه بیا د لکه هغه بیا محسن کاملی لکه سټیټس یې بیا په توکلنا کې بحالي محسن والا. ټیک شو دوستان، نو د دې ملګري دا چې کم پی سی آر ټیسټ دی نو دا منسټري اف هیلث ته نه دی شو شوی. ټیک شو دوستانو، اوس حل د دې څه دی دوستانو؟ حل د دې دا دی دې ملګري لپاره چې ته بل پی سی آر ټیسټ به وکړي، ځکه چې دلته دغه کې مخامخ تصویر کې واضح ښکاري. ته به بل پی سی آر ټیسټ به وکړي او دغه چې کوم ځای کې ته پی سی آر ټیسټ تا وکړو نو هغه به په خپل اقامه یا په پاسپورټ باندې یا په اقامه ابد د منسټري اف هیلث سایټ باندې به هغه اپلوډ کړي. ان شاء الله تعالی چې کله ته اپلوډ کو د خیر سره نو ستا په توکلنا کې بس تا دا توکلنا دا رنگ به بدل شي او ان شاء الله محسن به څنګه چې مخ کیو. نو دا هغه ملګرو د پاره دی کې میسج دی چې کم ملګری په قرنټین خپل کمپلیټ کی نو د دې خبري خیال وساتئ چې ستاسو پی سی آر چې کم ټیسټ دی چې هغه د مستند لیبارټری نه وي او ستاسو د پی سی آر چې کم ټیسټ وي چې هغه خامخا منسټر اف هیلث شو شي دا هغه په سایټ باندې اپلوډ شي، هغه وګوري، ځکه چې هغه دا چک کوي دا څه وړاندې کاتی نه دی، هغه دا چک چې دا سړی فټ دی کنه دی، دا هغې نه پس بیا ستاسو توکل نه بحال شي. نو څومره ملګري چې خپل قرنطین پوره کړي نو پی سی آر ټیسټ تاسو خپل وکړئ، د هغې نه پس هغه بیا اپلوډ لیبارټری والا څخه خبره وکړئ چې هغه اپلوډ کړي، د هغې نه پس بیا ستاسو توکل نه چې کوم سټیټس دی هغه به بحال شي.